السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ایاز خان او نن زو ملمجبې ته او د ملمجبې چې کومې واورې شوي دي نو هغه هم په تاسو ګورو. زه هم سره اوسئ، ملګري را سره هم ناست دي او انشاءالله ګپ شپ به لګو او تاسو ته ښایم چې څه څه ضروري دي د ملمجبې په لاره. کتونکو دا وخت مونږ د ملمجبې ته لږ ځای خو پاتې دی، بلکل هغه کوم چې مین ځای دی، کوم ځای چې هوټل دی دا په لارې باندې یو ځای دی، ورکوټي شانتي رسټورنټ. دلته کې هم دا هلې ځلې دي، دلته کې هم په دې ټوپ باندې خلک راخویږي او خپلې هلې ځلې کوي. خو ملګرو کوم کسان چې د پېښور یا د یو ځای د بل ځای کسان راځي چې د سوات اوسېدونکي نه وي، نو د ګرمو کپړو او د پکول او د دې شیزونو غم به لازمي کوئ، ځکه بیا به ستومانئ، خفه به ځکه چې یخ ډېر زیات دی. زموږ سره اوسئ، نورې نظارې او ښایسته ځایونه تاسو ته ښایو د واورې ډک.
چیکن په څو دی عام فارمي 2000 او دغه وطني 3000 او څومره ټایم کې پخېږي فارمي خو زر پخېږي او دا دیسي لږ ټایم مطلب څومره ټایم بس تقریبا نیمه घंटे پورې او کبچه په څو دی کبچه 70 ګران کتونکو السلام علیکم منګه خو د ملنجبې بالکل ټاپ ته راونه رسېدو نن ورځ ده د جمعې ټریفک ډېر زیات دی مېلمانه راغلي دي د نورو ځایو نه پنجاب او دې علاقو خلک راغلي دي نو بره خو ټایم دونه نشته موږ واپسي کوو موږ خپل یو ورکوټیشن کوشش وکړو چې یاره تاسو ته د واورو د لږ نظارې وښیو امید لرو چې تاسو پکې خوند اخیستی او د راتګ دپاره چې کوم زموږ د خپرونه د پېښور یا د مردان غرونه یا د نور ځایونو پښتانه چې کوم دي هغه ګوري نو د خوراک سیستم چې دی هغه تاسو منګوره کې ځان کوئ دلته کې پی نه میلاویږي د میل پیک میلاویږي نو پیو غم کوئ د ګرمو کپړو غم کوئ دا کوم ځای کې چې چین نه لګئ نو دې پیسې ډېرې غواړي دا 500 روپۍ رضا کېږي نو د دې خبرې خیال ساتئ او کوشش کوئ چې په خپل ګاډي کې د راتګ کوشش ډېر کم وکړئ د هغې وجه دا ده چې واوره ده په واوره کې زموږ خلک چې ناشنا یو نه پوهېږو د دې ځای چې کوم ټیکسیان دي ګاډي دي هغوی په دې قصه باندې پوه دي نو ګاډی ډېر په محفوظ طریقه باندې کوزئ او که فرض که ګاډی خپلي نو چین ضرور لګوئ ځکه چې تکلیف یې بیا نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله و ژوندي لره انشاءالله را روانه پیر به یو ځل بیا ملاقات کېږي د یو نوي خپرونې سره د یو نوي ځای سره تر هغې پورې خپل کوربه ایاز خان له اجازت ورکوي د الله په امان